شیرافضل مروت یو ډیره غټه دعوا کړې ده. شیرافضل مروت ویلي دی چې په 27 سپتمبر باندې به پی ټی آی احتجاج نه کوي او دا احتجاج به کینسلوي. اور بل طرف ته سهیل افریدي لګیا دی، تیاریان یې شروع کړي دي، یو ځای بل ځای ملاقات کیږي، یو ځای بل ځای جلسې روانې دي، یو ځای بل ځای کې کارکونانو سره ملاقات کیږي د 27 سپتمبر احتجاج لپاره تیاری. او بل طرف ته شیرافضل مروت دا دعوا کړې ده. نو دا دعوا شیرافضل مروت ولې کړې ده؟ په دې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو. بل جیو نیوز د طرف نه هم یو غټ اپډیټس راغلی چې دا سره هم شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شیرافضل مروت ویلي دي چې 27 سپتمبر احتجاج چې کوم د پی ټی آی دی نو دا ملتوي کیږي، دا به کینسل کیږي. وجه دا چې د پی ټی آی مطالبه چې څومره هم دي، یعنی عمران خان هسپتال ته منتقلی او د عمران خان کیسونه اوریدل یا عمران خان سره ملاقات، یعنی د پی ټی آی دا وخت دا درې غټه مطالبه دي: عمران خان هسپتال ته منتقلی، عمران خان سره ملاقات او د عمران خان کیسونه. نو دا مطالبه به حکومت یا اسټابلیشمنت د 27 سپتمبر نه مخکې پوره کی. نو بیا به د پی ټی آی د 27 سپتمبر د احتجاج ملتوي شي، ځکه د پی ټی آی چې کمې ګیلي شکوي دي هغه به اسټابلیشمنت ختم کی. کیسونه لیډي ګوره لګېدلي دي. د عمران خان هسپتال منتقلی کیس باندې به 18 تقریبا بل ورځ نه بروز په هغې باندې سنوي کیږي چې 3 رکني بینچ په هغې باندې الریډي جوړ شوی دی. 3 رکني بینچ به د عمران خان د هسپتال منتقلۍ فیصله کوي چې آیا عمران خان هسپتال ته منتقل کول پکار دي که نه. نو کیدای شي هسپتال ته منتقل کېدو چې کوم اپډیټس دي هغه یا کوم دا کیس چې کوم دی دا د عمران خان په فیور کې راشي، نو د پی ټی آی دا شکوه به هم ختمه شي. بل شیرافضل مروت دا هم ویلي دي چې د پی ټی آی چې کوم دا مطالبات دي دا به اسټابلیشمنت ضرور پوره کوي. بل چې کوم د عمران خان سره ملاقات ورځ دي نو دا اپډیټس راغلي دي چې را روان منګل او جمعرات چې کوم وي دا د عمران خان د ملاقاتونو ورځ وي. نو را روان منګل ته به عمران خان یو خور چې کوم دی عمران خان سره ملاقات کیږي، یعنی دغه ملاقات چې کوم د پی ټی آی شکوه دا به هم ختمه کی، ملاقات په مو کی. یعنی د عمران خان و خپل یو خور سره ملاقات کیږي د منګل پر ورځ باندې، دا ایکسپیکټډ ده. نو اس ملاقات کیږي نه کیږي دا براتون کې وخت کې پته لګي، خو 27 سپتمبر کې لا وخت شته. نو شیرافضل مروت وایي چې حکومت لګیا دی د پی ټی آی چې کومې مطالبې دي هغه مني. بله مطالبه د عمران خان، یو خو د عمران خان کیسونه، بل عمران خان سره ملاقات او بل عمران خان هسپتال ته منتقلی. نو دا الریډي دا درې مطالبې چې کوم دي په دې باندې حکومت الریډي کار روان کړی دی. بل جیو نیوز ویلي دي چې د نوي صوبو حوالې سره خبرې جاری دي. د نوي صوبې پاکستان کې نوي صوبې جوړېږي، نورې صوبې جوړېږي، صوبې زیاتېږي. نو نوي صوبې وایي عوام الریډي قبولې کړي دي او څه سیاسي جماعتونه داسې دي چې هغه یې نه قبلوي. نو کوم سیاسي جماعتونه چې د نوي صوبو د مطلب ریولوشن د نوي صوبې د تبدیلي نه برداشت کوي، نه مني، نو هغوی ته به سیاسي غټ نقصان میلاویږي. اوس څه نقصان میلاویږي دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي چې کوم دي د دې خبرې مخالفت کوي چې صوبې د نور نه جوړیږي. دغه په پنجاب کې صوبې جوړیږي نو بیا د حکومت ته خطر شي. که په سند کې حکومت نوې صوبې جوړیږي نو بیا د پیپل پارټي حکومت ته خطر جوړیږي. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس د دې حواله سره تاسو سره ده، کمنټ لازمي وکړئ.